الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن ومن بعد درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خبو عزتمند مشرانو کشرانو دیر مبارک روحانی نورانی مجلس دی د قرآن عظیم الشان سره نسبت دی د احادیث سره نسبت دی او بیا په کوم مجلس کې چې مونږ را جمع شیو پای کې الحمدلله علماء کرام تشریف فرما دي طلبه عظام تشریف فرما دي تاسو غوندې په دین باندې مئین مسلمانان په داسې مجالس باندې د الله د اړخ نه رحمتونه نازلېږي دا مبارک مجالس په دې مجلس کې زمونږ ډېر ګران قدر علماء کرام مولانا ذاکر الله صاحب دا شان د دې ادارې چې کوم محتمم دي حضرت مولانا محمد سعد صاحب او بیا د چا په کور کې چې ماشاءالله دا دومره عظیم د دین خدمت روان دی د دې مشرور دی جناب شهریار خان دا د الله جل جلاله ډېرې غټې فضولې دا د الله په علم کې دی چې الله جل جلاله د دین دا کار د چا نه اخلي په دې لږ ځای کې مولانا سعد صاحب مال چې کوم رپورټ راکړ نو شل جنکې دي په ناظره باندې قرآن مجید وي یو پکې الحمدلله حافظه ده په یاد قرآن مجید ویلي او دا شان لس جنکې دي هغوی په تجوید باندې قرآن مجید وي او 3 جنکې دي هغوی مکمل تفسیر سره قرآن مجید ختم کړ 9 جنکې چې دي نه هغوی مشکات شریف ته ورسېدل او مشکات شریف د زده کړ او 3 جنکې داسې دي چې هغوی الحمدلله دا مکمل درس نظامی سرتو رسول په ختم بخاری باندې ستات دا د الله جل جلاله ډېر خصوصي راوړي دي ټول ته مبارک وي او الله پاک دې تاسو د محنتونو او د سعی په خپل دربار علی کې قبول او منظور وګرځي مزید دې الله پاک ترقیات نصیب وګرځي قدرمن عزتمندو د دین مجلس د نیکانو خلکو صحبت دا ډېر یو اهم چیز دا د حضرت تانوی رحمت الله علیه ملفوظات تی ملفوظات حکیم الامت په نوم باندې 32 جلد ایک را نقل کړی دی چې مرزا مظهر جانان رحمت الله علیه چې د هندستان په ځمکه باندې ډېر بزرګ او عالم سړی تیر شوی چې تفسیر مظهری لیکلی دی قاضی ثناء الله باندې پتی رحمت الله علیه دا د غبیر او مرشد دنه چاته پوسه چیرې د دې جمعې په اوقاتو کې یو وخت راځي حدیث دی چې په هغه ټیم کې انسان کوم دعا وکړي نو الله پاک هغه دعا نه رد کوي
هغه ټیم یو الله ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم چې دا د اجابت او د قبولیت ټیم او تاسو ته پته ولګي چې دا د قبولیت ټیم نو تاسو به د الله نه څه غواړئ نو میرزا مظهر جانان رحمت الله علیه ورته فرمایي وی زه به د الله پاک نه یو سوال کوم چې اے الله تر مرګ پورې مې د نیکانو خلکو د صحبت نه مو محروم کړ د نیکانو خلکو صحبت ډېر ضروري دی دا په دنیا کې د سعادت او د کامیابی ذریعہ او په آخرت کې د سعادت او د کامیابی او دا شان د الله د رضا ذریعہ الله دې موږ تاسو ته د دوی د صحبت را نصیب وکړي ځکه الله پاک فرمایي اتقوا الله الله وی زمانه او یریږي وکونو مع الصادقین او د نیکانو خلکو ملګرتیا کې ځان راول د رښتونو خلکو ملګری صحابه کرام چې الله پاک د دومره چت مقام ورکړ نه دا په دې صحبت باندې د رسول الله مبارک په صحبت کې پاتې شو الله د کم ځای نه کم ځای ته ورسو شیخ الاسلام د عثماني صبر نقل کړي په شام فتح شو چې کله شام فتح شو نو د شام گورنر حضرت عمر سے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ مقرر سو وخت تیر شو د حضرت عمر سے فضل کراله چیرې د ابو عبیدہ حالات معلومه مجددا سنی دنیا رانا اړولې نه دنیا د وجه نه متاثر شوی نه د شام تلاړ حضرت عمر سے شام تلاړ د مدینه منوره د ابو عبیدہ سره ملاقات شو ابو عبیدہ سره چې ملاقات شو وستا کور لیدل غواړ د حضرت عمر سے پزین کې دا و چې د یو بلډینګ ودرولې وي او شاهي محل وي هغه ورته وی چې رجی زما په محل کې کوته اترې دي نو سره اوخ کې بس اسه وی چې ارسی وی لیدل غواړم وی سید زې جزو نو د شام د شهر نو تر روان نه حضرت عمر سے ابتنا د پوسو کوي چرته مې پوسو وی چې خپل محل له بوزم مزه کو په یو جونګړه باندې ودرېد ا جونګړه سو وجي د کجرو د پټنو د سانګو نه جوړ جونګړه او چې حضرت عمر سے بردن نشو فقط یو مسلو حضرت عمر سے تپوس کی د خوراک تنظیم وشته د تاغ نه د بلغمه غټه پیاله مخکې چې تبلیغ والو حضرات ځان سره ګرځول هغه را کوزه ودا سیده نا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل یا امیر المؤمنین تاسو د شام گورنر جوړ کړي په هغه ټیم کې په شام کې سلور ملکونه دا راپن د دې خلکو خدمت کول او منډه تړل کول دا دومره مصروفیت چې د خپل ځان لپاره خوراک سکات نشم تیارول نو دلته یو زنانه ده هغه مال د یو هفته روټه تیار ازان سره کې چې ترسو پورې د غروټه قابل د خوراک نه خرمه او چې کله د خوراک نه اوزي او سخت شکل کش نبی دې پیاله کې زوبوا چې هغه روټه پکې نرمو امیر المؤمنین هغه روټه بیا سما خوراک حضرت عمر سے دستور کو نبوت کې روان وی ابو عبیدہ ته رښتیا ویلي چې ستا په محل کې بز صرف بوخ کې سسو وی دنیا هر څوک متاثر کړي دي لیکن ابو عبیدہ نه دي متاثر دغه ابو عبیدہ تاریخ لیکلی دي چې کله د رومیانو سره جنگ راغی د حضرت عمر سے په دور کې نو افرادی قوت ته اچانک ضرورت شو نو حضرت عمر سے تکسان راغی چیرې جی افرادی قوت ته ضرورت دی ملګری پکار دي حضرت عمر سے ابدا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ویدی بدر سره لاړ صحابه کرام حیران دي تګوري ویجی افرادی قوت ته ضرورت دی دا بوډا صحابي دي کمزوري دی وصول حضرت عمر سے وردوی ابو عبیدہ تاسو نه پیژنې ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ز پیژنې ودا هغه صحابي دي چې د دوه جهان سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې فرمایي وی ابو عبیدہ چې کوم طرف د مخ کې 50,000 فرشتي د تسجد او به یو طرف ته ول مخ
بل طرف ته مخ کړ سلور واړه طرفونو ته ول چا پیره مختاو راتاو کو ا دې ملګرو ته وی ابو عبیده مې در سره او زید ولکه فرشتي در سره روان علماء لیکلي دي چې د مازیګر په ټیم کې اورسېدل منځونه وکړي او ابو عبیده سره اعلان کوي حمله وکړي د نور د ډوبېدو نه مخکې الله پاک مسلمانانو ته فتح او کامیابي ورنصیب کړي اتقوا الله د خدای نه ویریږئ وکونوا مع الصادقین او د نیکانو خلکو ملګرتیا کې ځان له زموږ عزتمندو چې چا د نیکانو خلکو ملګرتیا اختیار کړې ده هغه د علماء کرامو په شکل کې وي هغه د تبلیغ والو حضراتو په شکل کې وي او د علماء کرامو په شکل کې وي بهر حال خو چې څوک د دین خدمت کوي د دین په کومه شعبه کې دی او تا هغه لاس کې لاس ورکړی دی ان شاء الله دنیا به دې خشته او الله پاک به آخرت هم خشته سره حضرت تنویر رحمت الله علیه لیکلي یو علاقه پای کې کفنچور کفنونه به پټول ظالم زی پغلا کې دی حد تر رسیدلی چې په لحد کې څوک نه معاف کو د خلکو نه به کفن راکړ او به هغه بازار کې خاصه په دغه علاقه کې یو بزرګ انسان هغه ته پته ولګي چیرې دا سړی کفنچور دی کفن کې موږ پرې دا کفن د نه راکړ نو دی روغ اما اوریدلی چیرې ته کفنونه پټه تا نه زه تاسو کوم چې ته دا کفن پټ کې نو تا ته په 100 روپیا باندې بیا خرڅه هغه ورته وی چې رجی دا زه په 500 روپیا باندې خرڅ ندی بزرګ ورته اول ترغیب ورکړي د خیر په کړه چې دا ډیر عظیم ګناه الله دې ګورېونی راوړل دې ګناه په هر حال پیدا په خبر باندې چې ګناه عادت جوړ شي نو دې پر هوتل بیا ګران د دې وجنه علماء لیکلي دي چې ګناه چرته عادت مو جوړاوي تاسو ګورئ کنه چې دا کوم انسان دروغجنی نو دې پسپینه ګرم بیا دروغ چې کوم انسان د خلکو غیبت کې دې عادت نو دې پسپینه ګیره باندې د خلکو غیبت کې چې کوم انسان کې دا مرض وي چې دو مسلمانان جنگي نو دې پسپینه ګیرم د عمل کوي دا غي بنیادی وجه سي د ټول مرد ګناه کړي او چې کله د ګناه عادت جوړ شي د دې پر خودل ګران دي لکه موبایل پر خودل انتهایی ګران زمون ځوانان ملګری نو د دې خوبم په موبایل نه ود کیږي په چې را پاسیم نو اول په موبایل باندې را پاسي زه یو ځای ته تلم د من مسته په تور باندې ما سره ملګری مې نه کمره کې ما سره پراتو نو بزه هو ته ود شم او دا موبایل مخ ته نیولې بیا چې را پاسه د موږ د زلاړم زه د موږ نلارم دې په کټونه کې پراتی دی موبایل کو لو کړی او پاسینه نو ما ته ګوره د خدای بندگان او د کېدلم زمون پدیلی را پاسېدلم پدیلی او پاس په کټونه کې پراتیو لیکن همت هم نه کېږي چې پاس یو برکات د الله پاک دا فرض ادا په دا ټیم کې موږ موبایل ګور چې نوې سیسه راغله دا ګناه عادت ګرځیدل دي او چې کله ګناه عادت وګرځي زموږ عزت مند به پر خدای ډیر ګران حضرت تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي وی یو سړی د یو پیر نه لاس نیونه وکړ چې لاس نیونه وکړه خانقاه کې پریوت نو د شپې به خلکو پیزارو کال او چې کله بیا سره پاسېدل د چا به یو پیدار په یو دی کې بل په بل ځکه یوش په دا عمل شو په دویم په دریم دوی حیران دي چې موږ پیدار یو ځکه بس او هغه بیا په خپل ځای باندې ني یو دی کې پروتي بل ځکه دا تر به تر څو کوي ناوی پیر سکتوي چې رجی په پته نه پیګو پیزارو باسو او بیا پسې تاجد پټین کې ګرځ ناغي پیرو لګاوي کنه معلوم کې چې تاسو چې د شپې یو بجې شو دا غنډي مرید را پاسه او دې دا چپټه راوال د یو خوشاله کې د بل خو په سبب باندې پیر څه کوي چې رچې تا خدای نوې مرید د حرکت هغه حاضر ای بچی ته ولې دا عمل مسلمان له تکلیف پر کول وړ ګنا نه دا غټه ګنا په دې غټه ګنا کې ته مبتلا د خدای بنده نا ورته وی چې رچې ما سلويخ کال اغلا کړ سمرا سلويخ کال ما اغلا کړ او ما اوس توبو کاغله او ستا پلاس باندې ملت توبو کاغله تا سره مې بیعت کړل خو سلويخ کال هم دا ګناه کړل اوس چې د شپې یو بجې شي نو دنه مې دا شیطان وخی سم د ګناه راکړي چې پاسه دا غلو
دلته مې الله سره لوس کړی دی چې الله بیا به چېرته ستا نافرماني نه کوو تا سره مې بیعت کړی دی خو جي راپاسم دا چپړې د یو بل نه بل ځای تولم صرف د دې دپاره دننه هغه توپ یخوم ځکه چې ما توبه وکاږلی نو جي ما دا غلا پرېښې ده او انشاءالله چې یو ځل مې غلا پرېښوده دا عمل به م پرېږدم په دې کې را سره لږه ګزاره وکړې نو حضرت عابي صاحب وایي چې ګناه عادت مو جوړه چې ګناه دې د عادت مرتبې ته ورسوله بیا به درته د هغې پرېښودل ډېر ګران الله جل جلاله دې موږ تاسو د هر قسمه ګناهونو نه محفوظ ساتي نو هغه بزرګ ولې 50 روپۍ ورکړې چېرې د ده خو عادت دی دې به کوي دا حرکت وي دا واله بچي خو ما په لحد کې مه لغړوه هغه 50 روپۍ نه اخېستې وي ته خو د خدای ولي وي زه به تا نه کفن راکاږم وي خیر دی دا واله ځان سره کښېږدي د بزرګ وفات شو چې کله دا بزرګ وفات شو یو ورځ تېره شو دوه ورځې تېرې شو په درېیمه ورځ باندې دا کفن چور دی دې د هغه بزرګ قبر ته راغی ساعت پې اوس نه تېرېږي اخر کې بس د هغه خپل عادت ته مجبور و قبر یې کولو لحد ته ورسېده ته به یې لرې کړې په لحد کې د دې بزرګ او د ولی الله سره کېناست او دا کفن ته نه راکاږي اوس چې کله ته دا کفن راښکو نو دا بزرګ دی دا به الله پاک را پاسو الله پاک د خپل اولیاء الله حفاظت کوي الله دې زموږ استاسو حفاظت وکړي نو هغه ولی پر راپاسې په هغه لحد کې او دا کفن چورې د دې لاس نه د سکلک ونیو نو د دې خو ډېر هیبت تاسو وګورئ چې مړی یو ځای کې مړی پروت دی هغه چې هسې اوړقې روړقې هلته یو مسلمان پاتې نشي پاتې کېدی ټول تښتي او چې بیا در باندې چغه ووایي او چې بیا درنه داسې لاس ونیسي د دې کفنچور نه چې څنګه لاس ونیو ده د ډېرې هیبت نه یو چغه ووهل او په لحد کې کېناستلی حضرت دانوي صاحب لیکلي دي وی د دواړو ارواح الله ته حاضر شو نو دا بزرګ د الله په دربار کې عرض کوي دا نیکانو خلکو ته تاسو ګورئ ها وی ای الله ستا په علم کې دی چې دا کفن چور دی زم اعتراف کوم چې د کفنونو په ټول په غلا کې او په ګناه کې دی حد ته دې رارسېدل وی الله کله چې د ده ساه ورته نو د ده لاس زما په لاس الله زما د دې لاس لاس وساتم زه سفارش کوم ته د ده وخت الله پاک د هغه بزرګ دغه لاس لاس ساتي او د دې کفن چور د مغفرت اعلان ځکه الله فرمایي اتقوا الله د خدای نه ویریږئ وکونوا مع الصادقین او د یری بهترین ذریعہ دا ده چې د نیکانو خلقو ملګرتیا اختیار کړي چې چا د نیکانو خلقو ملګرتیا اختیار کړي ده والله الله دنیا خشته کړي ده او آخرت کې الله پاک سره عجیب وعده دي زه تاسو ته بل اخیری خبره کوم په مکه مکرمه کې وزنانه کتاب الثقات کې واقعا را نقل کړي الله ولا ډېر خصوص ورکړو الله ولا ډېر وی جمال ورکړو آینه کې وکتل شیشه کې وکتل چې آینه کې او شیشه کې وکتل نو دخلې نه دا خبر وته وی په مخ د ځمکه زه داسې انسان نینم چې ما وویني او په فتنه کې مبتلا نشي خاون ورته وی چې یو انسان شته دی چې د هغه د ایمان سطح دې حد کې روانه ده چې الحمدلله هغه یو شی نشي متاثره زنانه ورته وی څوک دی هغه عبید ابن عمیر دی عبید ابن عمیر تابعی دی او صحابه کرام به د په واس او په نصیحت کې کېناستل عبد الله ابن عمر سے بچ کله د په بیان کې کېناست نو پسند ګور دی چړ بچا دې نه تاسو کړو چې عبید ابن عمیر تابعی دی او ته صحابي او ته چې د عبید ابن عمر په بیان کې کېنې نو ته جاړې په سلګو داوالې حضرت عبد الله ابن عمر سے ورته فرمایلی والله د عبید ابن عمر په دې بیان کې په دې واس کې دومره اثر دی چې کله دې خبره شروع کې زما تن نسل اړه مثالګي الله بیان کې واس کې ډېر اثر کې اثر علوي چې انسان په خپل باندې متقي وي پرهیزګار وي بیا د داسې انسان په وینا کې ډېر وي اثر وي نو دې په حرم شریف کې ناست دا زنانه را لمخې پټ کړې او دا عبید ابن عمر دی دې سې د شاته نوټه دی عبید ابن عمر رحمت الله علیه ورته شاته د سوق زنانه ورته تاسو سره میو کا دی ورپاسه چې ضرورت دی سوال جواب پکې صدا مسلې ته اوس پکې بل چانه بنشي کولی دا چې لګزان لشي دا غزنانه د مخ نه د پرده د سیدري نو الله ولا واقعاتن ډیر وی حسن او جمال
نو عبید ابن عمر ته اشاره وکړه د امتحان د لپاره مطالبه نه د غلط کړ. عبید ابن عمر ورته وی زه به دې کار ته تیار شم، خو تا نه د یو څلورو خبرو تپوس مال به د هغې جواب راکړي. وي څه تپوسونه دي؟ وي که اوس په دې ټیم کې ملک الموت راشي او تا نه ساه اخلي، بیا هم ته دې کار ته تیارېږي، د دې به شوق او رغبت لري؟ هغه ورته وي والله چې په پولیس رات تیریږي بیا هم د دې کار شوق او رغبت لري؟ وی والله وی چې د الله په دربار کې حاضر شي او عملنامې تقسیمیږي، تا ته عملنامه نه ده ویلو، بیا هم ته د دې کار شوق او رغبت لري؟ وی هیڅ چرې نه. وی چې براه راست الله د نه تپوسونه کوي په خپله باندې، نو بیا هم د دې کار شوق او رغبت لري؟ وی والله ورته وی الله د له حسن درکړی دی، دا الله د دې دپاره نه دی درکړی چې ته د مسلمان بنیادم په فتنه کې واچوې. اتق الله، د خدای نه ویریږه. خاوند یې وایي چې زما دا ښځه ده د عبید ابن عمر نه چې کله راغلې ده، وی والله مخکې به هر شب زفاف داسې به وه لکه ته به وایې کو د واده لومړنۍ شپه ده، لیکن د هغه نه پس چې دا راغلې ده، وی والله زما د بیبي اوس هر شب عبادت ګرځېدلی دی، تمام شپه په مصلی الله ته ناست یو په جړه کې. د یو بزرګ سره یو ملاقات او د هغه ملاقات او د څلورو خبرو هغه اثر دی چې الله پاک زندگی بدله کړه. الله وایي اتقوا الله، د خدای نه ویریږئ، وکونوا مع الصادقین، د نیکانو خلکو ملګرتیا کې ځان راولئ. چې چا د نیکانو خلکو ملګرتیا کړې ده، نو زموږ عزتمندو زه تاسو ته دا درخواست وړاندې کوم چې انشاءالله د نیکانو خلکو ملګرتیا به کوو، که هغه تبلیغ والا حضرات دي، که هغه علما کرام دي، دا څومره نوجوان طبقه چې دا وختونه نه لګېدلي، هغوی نیت وکړي انشاءالله چې څلور میاشتې به لګو، دا کار به زده کوو او بیا به انشاءالله د زندګۍ مقصد جوړو. او دا نور چې څومره ملګري دي چې هغوی له الله پاک اولاد ورکړي دي، هغوی نیت وکړي چې خپل هر بچی به عالم جوړوم، حافظ به جوړوم او انشاءالله په دین باندې قرباني ورکوونکي به جوړوم. د دې دپاره چې د چا نیت وي ماشاءالله لوګو ما سره لاس اوچت کړئ، ماشاءالله نیت ورته الله پاک دې ستاسو دا نیتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. زه دا حدیث ته بیا انشاءالله ترجمه وایم. دا بحث بن حکیم دا روایت را نقل کړي چې د پلار دا د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي. یقول فی قوله تعالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي په باره د قول د باری تعالی کې کنتم خیر امت، الله پاک فرمایي تاسو غوره د امتیانو نه یې، اخرجت للناس، تاسو راویستلی شوي د خلکو د فایدې لپاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې آیت په تشریح کې وفرمایل انتم تاسو ای زما امتیانو تتمون 70 امتا، تاسو به پوره کوئ او یو امتونه. مطلب دا دی مخکې د دنیا امتونه تیر شوي دي، عرب چې دي نو دي دا اویا لفظ دي دا د ډیروالي دپاره استعمالي. موږ وایو که شل کرته م راته دا خبرو کې نه منم، هغوی به اویا استعمالول، وي که اویا کرته م راته ووي خو نه منم. نو دا 70 دلته دا د کثرت او د ډیروالي دپاره راغلی دی. مخکې پخوا ډېر امتونه راغلي دي، تاسو د هغې تتمه یې، تاسو آخري امت یې، څنګه چې رسول الله مبارک آخري پیغمبر دی. الله پاک د نبوت د ختم نبوت دروازه په رسول الله مبارک باندې بنده کړې ده. دغه شان دا امت آخري امت کې د دې نه پس بل امت نه راوي. اول چې جنت ته دننه کېږي د دواړو جهانو سردار به دننه کېږي، او اول چې دننه کېږي په امتیانو کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت به دننه کېږي. انتم خیرها، رسول الله مبارک فرمایي څومره امتونه چې مخکې تېر شوي دي تاسو په هغه ټولو کې غوره یې، واکرمها علی الله، او عزتمند یې په الله جل جلاله باندې. دا روایت امام ترمذی را نقل کړی دی، ابن ماجه کې را نقل کړی دی، امام دارمی را نقل کړی دی. امام ترمذی رحمت الله علیه دې حدیث ته چې کوم دی حسن ویلي. دا آخري 3 سورتونه درته وایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کافران د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کافران عجیبو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غوسه کولو لپاره او ته پورې د خندا کولو لپاره مختلف تپوسونه دي. نو یو تپوس دا کوي ته مونږ ته وایې کوم
چې ستا د عرب دی دا نسب مونږ ته بیان کړي او دا راته وایي چې دی د سرو نه جوړ د سپینو نه جوړ دی د پیتلو نه جوړ دی یو خو د الله د نسب متعلق تاسو کړو بل د الله متعلق تک شان تاسو وی دي د سره جوړ الله جل جلاله خپل آیتونه نازل خپل دفاع الله پاک خپل باندې کوي قل تورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وشان د الله احد الله یکتا الله صمد الله بے نیاز ذات دی لم یلد ولم یولد الله څوک نه دي زیږول دا الله نه څوک نه دي پیدا ولم یولد نه الله زیږول شوی الله جل جلاله بس لقد ما تو غره ها دا یو خبره بیان ساتي الله جل جلاله چې نو بعد خلق دا یو خبره کوي چې بر په اسمانونو باندې په عرش باندې ناس نه دا مسله بالکل غلط الله جل جلاله د ناس نه پاک الله پاک په تخت باندې د کې ناستو نه پاک ولې پاک دی الله پاک خپل ذات ذکر کوي په خپل باندې ویلې څه کمشته شی رب العالمین جل جلاله په دنیا کې د چا غوندم نه زه چې کینم نو کرسی ته محتاج زه چې کینم نو فرش ته محتاج یم اسمکه ته محتاج یم زه مخامخ پس باندې کینم لیکن الله پاک د دې بالکل دا چې کوم دی پاک نو د دې وجه نه کتابونه لیکلي چې کله تاسو د الله پاک د الله تذکرہ کوئ نو دا کوته اسمان ته ونی ویزه چې تاسو دا کوته اسمان ته نیسه نو تاسو دا تاثر ورکوي چې الله پاک پر اسمانونو کې حالانکه الله جل جلاله په اسمانونو کې نه دی یعنی الله پاک د خپل شان مطابق په هر ځای کې موجود دی اوس دا خبره کول چې دا ستې اشاره کې اسمان طرف ته د خلکو ذهن ته دا راوي جوړي الله پاک په اسمانونو کې دی نو الله جل جلاله د دې نه بالکل پاک ته دا الله پاک تذکرہ کوي چې الله پاک د اسمانونو کې دی پسمکه کې دی موجود دی خو موجود دی بلا مکان بغیر د مکان نه موجود دی الله پاک اس مکان ته کوم دی د محتاج نه دی دا شان الله جل جلاله لاس لري دا الله پاک لاس مشتا دا الله ګوت مشتا خو زمو استاد لاس باندې لاس نه دی زمو استاد ګوت باندې ګوت نه دی څنګه دی هغه الله ته معلوم دي ته ویل کېږي کما یلیق بشانه څنګه چې د الله د شان سره لایق دی څنګه چې د الله علم دی نو مو تاسو سره علم دی الله سره علم دی او زمو استاد علم د الله علم ترس نو څنګه چې د الله علم دا دغه د شان مطابق دی د الله لاس دا د الله د شان مطابق دی د الله ګوت دا د الله د شان مطابق دی د دې وجه علماء کرام دغه په خبرې کوي باندې منګر بیان کې وایي ید الله علی الجماع دا الله لاس په جماعت باندې نو دې تاسو اشاره علماء کرام دې د دې اشاره نه منل د اشاره باندې کې ځکه چې دا اشاره کې نو ته د خلکو ته تاثر ورکړي چې څنګه زما د لاس تر لاس د الله لاس حالانکه ستاد لاس باندې د الله لاس نه دی د اشاره به قطعا نه کې یا دا شان حدیث کې راځي چې ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن چې د انسانانو د زړونو چې دي دا د الله د توبو په مسکی نو دی وسره اشاره دا چې د الله توبو ته اشاره کوي امام رازی رحمت الله علیه خو غوسه شوی امام غزالی شه غوسه شوی هغه وایي چې څوک د توبو اشاره کوي کنه دا کوتی نه کټ کوي چې دی ولې د الله پاک د پاره د کوتی اشاره کوي الله پاک استاد کوته غوندي کوتی نه لري چې ته د الله پاک د پاره دا څه کوتی ثابته څنګه چې د استاد کوتی نو دا چې به انسان بالکل نه کوي بهر حال الله جل جلاله لم يلد ولم يولد الله نزي غول کړي دي نه الله پاک چا زي غول دي ولم يكن له كفوا احد او الله سره هیڅوک برابر نه دي الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دا اخري کو سورته دي د دې د شان نزول متعلق ارچا علماء کرام نه تاسو بارها اوریدلي رسول الله مبارک باندې سحر جادو دا جادو اثر دا صرف په دنیاوی امور کې یو کار به کړی یاره ودا مان نه کړ نو به کړی ودا میکړی د تکلیف په مرته شپږ میاشتو پورې دا تکلیف رسول الله مبارک کو د دې آرام کوي او ته فرشتي رااله یو خپل د کیناس یو سر دا د خپل ولا د سر ولا نه تاسو کې وي په دې انسان سچل شي هغه ورته په د سحر شي ودا سحر په چا کړی دی ودا په لبید ابن عاصم يهودي کړی ویسه کې کړی ودا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وخت مبارک حاصل هغه له غټي و هغه بیا ستنه کې دن نکړي یو لس غټي او یو لس تنه او دا شان هغه ستنه دي مومبتي کتلې هغه مومبتي کې بیا وردن نکړي او دا مومبتي کې د رسول الله مبارک شکل مبارک دې جوړ کړ او بیا د کجورو د غلاف دي د کتلې د کجورو په دې غلاف کې
د دې په کڅوړه کې د ارس را بند کړي او یو کوي زی اروان نوم لري موږ ته بیري زی اروان وایو هغه کې د غټ دلان چې کوم دی کې خو رسول الله مبارک دا ټول خبره ووري دی را پاسه چې کله را پاسه بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی الله جل جلاله زما علاج ورول او زما بیماری ما توفه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے ځان سره د قشان نور صحابه کرام ځان سره حضرت علی سے بھی کوي تو ورکوس هغه سحر دی هغه کوي باندې دومره اثر شي چې دا غي دا وګدي دا تک سره شي حضرت علی سے هغه اثر وکړ شراوی کاغل یو لسغټه هغه وختولې ورکړي تا دلته فکر کړو چې رسول الله مبارک با د کټن کې الله پاک د دوه سورتونه نازل کړي پدې کې الله پاک یو لس آیتونه نازل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو آیت په غټه وکړاوې دا غټه بس غټه خو چې سره شي دا غي کولاول ډیر ګران او بیا چې انسان وختله غټه ورکی دا ول چاپدار کولو دا غټه بس نه کولاوي دا د خدای په قدرت کولاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی قل اعوذ برب الفلق چې دا څه په غټه باندې چوف وکړه هغه چوف سره په الله په قدرت غټه په خپل باندې کولو من شر ما خلق او بیا به چوف یو لسګټي وی الله پاک کولو او رسول الله مبارک ته الله پاک مکمل شفا ورکړه بی عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک تو فرمایي ودا يهوديرون سره او دردناک سزا وره رسول الله مبارک ورته سو فرمایي اے عائشہ رضی الله تعالی دا د زمان مزاج نه دی معلوم چې زه د خپل ذات لپاره د چانم انتقام نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په تمامه ژوندۍ کې د خپل ذات لپاره د چانه انتقام نه واخیست د دې وجه امام ابو داود حدیث را نقل کړی رحمت الله علیه هغه وی درې اعمال چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې چا دا درې اعمال خپل کړو نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت زموار هغه درې اعمال کې نمبر چې دا چا اخلاق شته الله په دې زموږ استاد اخلاق شته د دې کراچۍ یو ډېر عالم حنیف عبد المجید صاحب نوم دی هغه د اخلاق یو مثال ورکړي دا زنانه ناس د دې لپاره د مثال وایم هغه وی انګور د ودار اواز شو او دی بیا یو میاش پس پخلی شروع کو بسم الله انا وی تو ختم نو یاتنا مرچکی سی واشیت مال د سی واش په دسترخوان باندې موږ تاسو ټول کیناس باغی کې اوس مرچکی سی وادیا د مال نو خواخ خو بیا اسی سمي انګور چې راواده شي ول بیا غوسه ناکس خواخ لا کار ورغه وی تا پخلی سم کسی تعالی د بخلی چل نه درځي ته مال بل ستورو د عالم لیکلي دي ډېر خسته خبرې لیکلي به د دې دوه جوابونه یو هغه جواب دي چې هغه باندې دا جګړه مزید سیوا کی کور کې جنگ فساد او یو د اخلاق نه ډک جواب د فساد او د جګړې جواب دی چې نن مې دا بخلی کړې د نه راشتي بیا په ما باندې وکړ دې سره د کور ماحول خراب او د اخلاق جواب دی چې اما جان زچ دې کور تراغله ما نو ما هر کار تانس د کړه دې ان شاء الله د تخلیب هم زم تانس دې سره ماحول بالکل برابر فساد جنگ جګړه ختم رسول الله مبارک فرمای چې چا اخلاق خصوص دې د جنت ذمہوار نمبر 2 چې کوم انسان دروغ وینا پری پکم کوم دې دروغ وینا پری د دې انسان زړه د جنت ذمہوار تاسو ټول په دې ماحول کې په دې بازار کې کاروبارونه کوي زموږ عزت مند دروغ نه قطعا چاله دوکه مو ورکوي ته د مال برکت ته ګوره چې الله پاک په دې لوګو کې څومره برکت او ته په دوکه پیدا کې په دروغ به پیدا کې والله ته په کروڑونو سره مالک کې خوستاړه ته بچي نو سکون نه ملایي زموږ عزتمند حلال کاروبار بالکل رښتیا وای زما یو ملګری د ډېر کاروباري کس زو اصل په خبر ته تل نو یو غټه سودا یې غستله نو یو دکاندار بل دکاندار اخر کې یو دکاندار تو درې دی بداغه ټول سودا زه پینې شوم ما ورته وی مې دا مخ کې د خوري نډیر خواږو ته هغه نه سودا ونکړه او د دیو نه دی په داولې بما د سره یو خبر وکړه چې مال به داسیس په سورا کې مثلا فرج وې د ماته وی چې پښپې ته ما ورته وی چې 50 بدل درته ما ته وی چې دا یو ریټ دی په لیوال او کني چې د لارو کې ما چې سودا ومنه یو ریټ بس فکس مقرر کړي په دغه باندې کله قدرتږي په بازار کې وستا سنومي
چې دی یو ریټ چلی نه کمیږي او نه زیاتېږي او هغه یو ریټ داسې مقرر کړه چې ستا جیب ته هم څه ناسې ګټه راځي او مسلمان ته هم پکې څه ناسې پاتې کېږي مسلمان جیب پرې نه کنګالي مناسب ګټه تاسو په دې مناسب ګټه کې خیر ته وګورئ برکت ته وګورئ په دوکاندارانو باندې دا مه لیکئ چې لیا ہوا چیز خریدا ہوا چیز واپس یا تبدیل نہیں کیا جائے گا نہ جی نا اولی کا ورطہ غٹ غٹا چې خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل کیا جائے گا پدې باندې بتاله الله پاک اجر او ثواب درکړي امریکا کې خلک پاتې کیږي هغوی تجارت په دې اصول باندې کوي زموږ ملګري ماته ما بچی له سایکل واغشته په امریکا کې او یو میاشت پس هغه سایکل بچی مې دا مې نه په خپل استعمالوم وي دا دکاندار لاړم هغه ته مې چېرې بچی مې دا سایکل تا نه غشتلی او دا نه دی خو دی مې چې دا سایکل واپس کوم یا ما ته چې دا مکمل سٹور دی وګورئ د دې قیمت چې کوم سایکل ته دې مرالي ماته دې اجازه درکړې دا زما سایکل دې دې خود د امریکایانو نه خلک تجارت دکی د اسلام اصول هغوی چې کوم کړي دي زما عزت نګوره دروغ قطعا نه وایي رسول الله مبارک فرمایي چې چا په ګپ کې دروغ وینا پرې هودا ویزید جنت ذمہوار او درېمه خبره رسول الله مبارک څه فرمایي چې تو مسلمانان دي او د دې په خپل منځ کې جنگ جګړه راځي یو په کې په حق یو په کې په ناحق چې دا کم په حق دي دې ناحق تکې ناشته او دې ناحق ته وایي چې اے بندا ما معاف کما د الله د رضا لپاره ته معاف کړي رسول الله مبارک فرمایي زید جنت ذمہوار مونږ په کلونو کې نه ساتي په معمولی خبره مو ته کې نه ساتي نه جنا ته په حق نه حق تکې نه یا دې ما د الله د رضا لپاره معاف کا ما ته معاف کړي په هر حال دا آیتونه دي الله پاک په دغه موقع کې نازل کړي دي قلت ورته اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ بپناه سم رب الفلق رب د سبا باندې من شر ما خلق د شر هغه مخلوقاتونه چې الله پاک پیدا کړي او من شر غاسقین د شر د تیارینا اذا وقب کله چې د تیار را خورش چې کله ما خام منځ شي او تیار را خورش دا ماشومان قطعا د کورون نه بار بوباس رسول الله مبارک منع کړي چې په دا ټیم کې د زهريله شیزونه دا پیریان دا را خوري تاسو د اولاد ته نقصان ورسوي او موږ تاسو په دا ټیم کې د ماشومان وباسو بیا جاړ څوک وي سوري دي څوک سوي دا زموږ غلطي دا صحبان محمود صاحب دا تقیسوانی صاحب استاد هغه دا خبره کوي چې د شپې دي دا زهريله شیزونه دا را خوري دا پیریان وغیر هغه چې په واقعا نقل کړي دي عامل ډېر مضبوط عامل د قصه استاد د اویتن احادیث وی بیماله یو کس راوسی هغه باندې پیریان هغه پیریان ما حاضر نو پیریان په حاضر صحبان محمود صاحب دي نه تاسو کې وداولې څنګه دا الله بندول تکلیف له وي هغه ورته وی چې د کور ته ماستر او اډیر خشتو وی دی پلیټ کې باندې سزا لیدل چکه ډیر خپل لګي موږ ورته کړو چې دا به موږ خورو پیریان ورته او دا ماستر ټول راخ کړي د شپې د کې خو دې ټول راخ کړي په یواز موږ ته نه الزو چې د دې کلمونه ولا دا ماستر دوباره ورته صحبان محمود سیوی بیا هغه ټیم کې ماته د رسول الله مبارک دا حدیث رایا چې آقا نامدار فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو د کېږي نو خامخا دا ډوخ پټاوي او به کو اسم ني یو ټکی راواله دا ټکی په دې ډوخ کې د خپل پاسه دا ولی دا د قشان د زهريله شیزونه دا پیریان دا چې کوم دی بیا تعالی دا غي د وجه نقصان درکې زهريله شیزونه اپا کې خپل زهر ورته پناه واړو من شر غاسقین اذا وقب د شر د تیرینا اذا وقب کله چې دا خورش ومن شر النفاسات في الوقت او تو جزب بنان سم مرض د سبب باندې د شر د پوکوهم کو نه چې پوکی وخی په وخت په غټه کې د جنګېوي د لبید ابن حسن دلونه دی بغدم یو په دې غټو به ورچو کول من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسدګر نه اذا حسد کله چې دی حسد شروع امام قرطبي رحمت الله علیه حدیث را نقل کړي چې الله د دې انسان دوانه قبلي ددنه قبلي یو په حسدګر را نقل کړي چې څوک د مسلمان سره حسد ساتي د دې څخه دعا نه پاک نه قبل الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس تو ورته چې ز پناه سم پرب د انسانان ملک الناس او باچا د انسانان الہ الناس او معبود د انسانان من شر الوسواس د شر د غډیر وسوسه چې ممکن الخناس چې هغه رستکیدون کې ذکر چې وسوسه چې خو چې کله انسان ذکر شروع کی دا شیطان په الله ذکر ته نشي کېږي الذي يوسوس في صدور الناس
دې وسوسې چې په سینو د خلکو دا وسوسې چې اونکي څوک دي من جنت شیطانان هم دي والناس انسانان الله پاک تاسو ته ترجمه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.